سبق دوران کې ورته وایي طلباو ته وایي ما خوب ولیده د دې عذاب قبر ډیر فکر و را سره ما چې د عذاب قبر نه به سړی څنګه بچ کیږي طلباو ته سبق بیانوي وفات ته یو څو ورځې پاتې دي موبایل کې شته دی هغه سبق هم شته دی تاریخ پې هم لیکلی دی طلباو ته سبق وایي وی ما خوب ولیده چې زه یې لحد کې کېښودلم چې لحد کې کله کېښودلم یو حسین ځوان راغې زما خواته یو طرف ته ودرېد ښي طرف ته ما وی چرته داسې حسین نه و لیدلی چې زه د هغې مثال پیش کړم دې کې بل طرف ته یو حسین ځوان راغی هغه د هغه نه ښکلی دی دواړه ودرېدل یو مانه یو طرف ته او بل زمانه بل طرف ته وی زه خوب کې داسې وینم وی دې کې نکیر او منکر رالل سوالات او جوابات غواړي نو وی دا دوه ځوانان کې ورته دا یو ځوان وی چې راکه پرچی سوالات او جوابات ورته په پرچی باندې ولیکل وی دا والی ځئ هغه ورته حواله کړل روسختې کړل او ما ته قبر کې ښي طرف نه کړکۍ کوله وشوله او د جنت نعمتونه او هواګانې راته شروع شولې وی دې کې ما ته دا یو طرف والا وی چې دا کس چې ولاړ دی دا تا نه دې طرف ته وی ما ته وی چې دا د سحر مونځ ولاړ دی ستا خواته دا د سحر مونځ ولاړ دی دا یو طرف ته دی چې صلاتک الفجر او مای بلا تقریرونه اورېدلي وو هغه به وی دا بم عالمي چې دی ماسخوتن ویتر کوي ویتر خو به د تهجد نه وروستو خلک کوي ویتر خو نبی علیه السلام وی چې د مونځ د شپې اخیری مونځ وګرځوئ معلومیږي دا چې هره شپه به تهجد کول نو چې سړی تهجد لپاسي د ده نه به د سهار مونځ خو بیا نه پاتې کیږي نو د سهار مونځ به یې ډېر اهتمام کو اکثر به امامت په خپله د مانځه ورکو زه خپله کراچۍ ته تللی وم د ده مدرسې ته تللی وم د ده د ملاقات دپاره ماسخوتن مانځه له زه ورسېدلم د ده مدرسې ته په خپله باندې د ماسخوتن مانځه ته مخکې شو زه پسې شاته ودرېدم ما پسې مونځ وکړو اکثر به امامت په خپله ورکو نو وی چې دا د سحر مونځ دی وی ما ورته وی چې ته څوک یې یو نه مې تپوس وکړو وی ما ته وی چې زه قرآن یم تا مشرق او مغرب ته ورسولم تا خو په مشرق او مغرب کې خور کړی وم نن زه تا ته حاضر یم د قرآن درس و تدریس او په ملک کې شاګردان خواره او قال الله قال الرسول به وي طلباو ته وی هغې سبق کې اخیر کې داسې وي ما سره شته کو تاسې بیا ګورئ و به هم ګورئ طلباو ته وی الله دې زمام قبر دسی کی وی خدای دې ستاسو هم دسی کی په 30 تاریخ طلباو ته دا خبره کوي وی الله دې زما وی ډېر مې دا اړه خوشحاله شو بیا اخر کې ورته وی که وس به وی نو نن مې وی ډېر سره زر او سپین زر خیراتي ویشل دومره خوشحاله یم چې دا خوب مې نن لیدلی دی دومره خوشحالي راته اړه ته محسوسیږي په 30 تاریخ یې دغه درس وکړو او جو پرون نابله ورځې پرون جنازه وه او پرون نابله ورځ د دنیا نه لاړ دا د قرآن خدمتو د قرآن وینا وه چې قرآن یې ګوټ ګوټ ته رسولی او ګوټ ګوټ کې د قرآن شاګردانو دې حال باندې شکر وباسئ چې د قرآن سره تعلق او سړی قرآن ته ناسي او قرآن زده کوي دا قرآن به انشاءالله زمونږ سر ته به ایمان او قرآن ولاړي انشاءالله انشاءالله دا زمونږ توقع ده د خپل رب نه دا زمونږ امید دی الله دې د الله چې څومره راکې ژوند دی الله د دې قرآن د درس او د زده کړې او د ویلو توفیق مونږ له راکړه الله مونږ د قرآن د شاګردۍ نه مو وباسه کریم الله مونږ د قرآن شاګردان یو مونږ د قرآن خادمان یو الله په دین یت دا قرآن زده کوو کریم الله چې قبر کې مونږ ته بره ولاړي قبر کې مونږ ته بره ولاړي نو د قرآن د تعلیم د درس و تدریس د قرآن د شاګردۍ ډیر کوشش کوئ چې الله مونږ په دې ډله کې راولي د قرآن د شاګردانو په ډله کې راولي او د مانځه ډیر اهتمام بیا خصوصا د سحر د مونځ ډیر اهتمام کوئ ډیر زیات بیا د جمعې شپې دي چې د سحر د مانځه نه ګینټه نیمه مخکې پاسئ او د سحر مانځه ته تیاری کې کینئ سلیمان علیه السلام
تخپل مور نصیحت کوي د بحربر پیغمبر دی سلیمان علیه السلام ته وی لا تکثر النوم بچیا خوب ډیر مکوه خوب ډیر مکوه سحر مونږ نه څه کې قضا شي خو خوب نو لا تکثر النوم بچیا خوب ډیر مکوه لأن کثرة النوم تترك الرجل یوم القیامت صفرا وی د ډیر خوب خاوندان چې دي دا به په ورځ د قیامت خالی لاسونه ولاړي دا به خالی لاسونه ولاړي په ورځ د قیامت نو ټولو منځونو کې ډیر اهتمام کوئ خو د سحر مانځه کې ډیر کوشش دا سړي نه ښي طرف ته به دا منځ ولاړي چپ طرف ته به زکات ولاړي نبی علیه صلات والسلام له صحابي راغې ورته وایي د دواړو جهانو سرداره ټوله دنیا کې راته بهترین عمل وښیه ټوله دنیا کې راته بهترین عمل وښیه چې په ټوله دنیا کې غوره د دواړو جهانو سردار څه جواب ورکوي الصلاة علی وقتها الصلاة علی وقتها منځ په خپل وقت ادا کول منځ په خپل وقت ادا کول دا ډیر اهم عبادت دی قبر کې برانه ښي لاسته ولاړي ښي لاسته ډیر اهتمام کوئ خصوصا زنانم دی کې ډیر کوشش کوئ دی منځ اکثر بې وخته کوي بې وخته او بې ټیمه سحر منځ خو اکثر مکروه ټیم شروع شوی او زنانه په مانځه ولاړې دا د نقشه لګېدلې ده تاسو معلومات کوئ یا یوه نقشه کور کې ولګوئ زنانه ورته یې ولګوئ زنانه پې پوه کوي سکول والا زنانه که پې نه پوهېږي په خپله ورته وایه دې ټیم نه دې ټیمه پورې مکروه منځ دی د سحر ادا منځ دې ټیمه پورې کېږي په دې دا زنانه پوه کوي ناخبره دي ناخبره الصلاة علی وقتها بیا ورته صحابي فرمایي وی دې پسې راته بل ښه عمل وښیه دې پسې نبی علیه السلام ورته وی بر الوالدین د مور او پلار سره ښه سلوک دا د مانځه نه پس بهترین عمل دا دی هغه ورته بیا وی دې پسې راته وښیه وی الجهاد فی سبیل الله جهاد کول پلاره د الله کې دا بیا دریم نمبر بهترین عمل دی نو منځ کې ډیر احتیاط ماسخوتن د وخت اوده کېدل او سحر وختي د مانځه له پاسېدل تهجد له پاسو تهجد کې نشو پاسېدلی د سحر منځ خو چې چرې نه پوت کېږي چرې مه پوت کوئ او په ټیم باندې منځ کوئ دا څومره کمزوري خبره ده سړی ورته وي د سحر مانځه له راځه سحر منځ قضا شي بس وي زه اکثر د شپې په جامو کې ملا سوم ته خبرې النوم اخو الموت دا مرګ نه دی دا خوب دا د مرګ ورور دی ته د شپو په جامو کې ته سملې اوده کېږي چې اوده کېږئ پاک سوتره صفا جامو کې اوده کېږئ د تهجد په نیت اوده کېږئ دا خوب دا خو د مرګ ورور دی دا خو مرګ دی نیم د مرګ ورور دی ته داسې حالت کې کوشش کوئ او د سحر د مانځه په اراده باندې اوده کېږئ ته وینه چې تا الله پاسي او که نه پاسي فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم دا باندې وایې او عام طور پر په سنت طریقه اوده کېږئ چې سحر مانځه ته پو شل منټۍ چې ته جماعت کې حاضرې داسې په اهتمام سره د سحر منځ کوئ دې کې ډېره کمی کوتاهي کېږي او بیا چې د سحر منځ سړی د جمې په شپو کې د سحر مانځه له پانسي دی به وړي کې د سحر منځ وکړي که ته سار له مړې او قبر ته دې اوسي ښي طرف ته به دې څه ودرېږي د سحر دا منځ به وي د نوجوان الک حسین شکل کې انسان ته حاضرېږي نو دې کې ډېر غټ کوشش کوئ او بیا په ټیم باندې ډېر کوشش کوئ منځ کول الصلاة علی وقتها دا بهترین عمل دی چې کله منځ سړی په خپل وقت باندې وکړي نو ډېر خوب خاوندان به وی د قیامت په ورځ خالی لاسونه ولاړي خالی لاسونه نو ډېر خوب دا ښه څیز نه دی سحر مانځه کې وختي پاسېدل او د سحر مانځه ته حاضري کول او د سحر منځ بیا د جمع سره ادا کول د دې ډېر خیرونه او ډېر برکات دي هغه خپله باندې دا خوب بیان کو په 30 تاریخ
او بیا بله ورځ وفات. بختور دي دا خلق، بختور دي. رب العالمین دی مغفرت کامله نصیبه کی او الله دی درجات عالیه نصیبه کی. ډیر ستر او ډیر د قرآن یو پوه عالم، نامور عالم چې پاکستان تینا محروم شو، الله دی اخیرت آباد کی او آباد. هغه د ویډیو شته دی، ریکارډ شته دی چې د مرګ نه مخکې دغه خبرې طلباو سره وکړلې. نو مانځه کې ډیر اهتمام کوئ او د سحر په مانځه کې بیا ډیر اهتمام. نو وی فقد وکلنا، الله وی مونږ به مقرر کو بها په دې سره قوما داسې قوم لیسو بها کافرین چې هغه به نه وي کفر کوونکي. نو دې نه مراد هغه جماعت، هغه ډله ده چې قرآن زده کوي، قرآن بل ته ښیي او قرآن باندې عمل کوي. نو په دې نیت قرآن ته کینو او د قرآن په درس کې شرکت کوو چې الله مونږ د دغې نیکانو صالحانو په ډله کې الله دغه نامور علما، دغه پرهیزګاره علما چې الله په ورځ د قیامت ودروي، الله مونږ ورسره هم یو ځای ودروه، الله مونږ ورسره هم یو ځای ودروه.